للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة الآية. وفي رواية التائب من الذنب كمن لا ذنب له. يا خير من دفنت بالقاع عظمه طاب من طيبهن القاع والأكمين نفس الفداء لروض أنت ساكنه فيه العفاف وفيه الجود والكرم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درود شریف بشوق شوال. زما معزز سامعین و حضرات رونو د معجزاتو د بیان هغه اوږده او عظیم داستان او سلسله د څو میاشتو راهیسې روانه وه په مخکې بیان باندې ختمه شوه. نن نه بعد چې د کومو بیاناتو سلسله روانېږي هغې ته به یو عنوان وضع کوو په نوم د التوابون باندې. نچوړ او خلاصه به دا وي چې هر قسم ګناه د انسان نه شوي وي الله رب الجلال داسې غفور داسې رحیم داسې تواب ذات دی چې کله صدقا د زړه د تل نه په توبه نصوحه سره د کمې ګناه صفتن او خاون هم الله رب الجلال ته عاجزی کړی دا درخواست بخنی پیش کړی دی الله رب الجلال مسترد نه دی ګرځولې رد کړی نه دی بلکې هغه قبول کړی. یوازې ابلیس لعین هغه توبه چې نه قبلېږي دا یو وجب دادا چې هغه په صدق دل سره توبه نصوحه سره غتا تر قیامت پورې توفیق نه ملاوي. دا حضرت صالح علی نبینا و علیه الصلاۃ والسلام حالاتو کې علما لیکي چې ده یو کرته په یو بیابان کې یو وادي کې یو خړ کې روان ابلیس لعین ولیدا جړلې او په سر باندې خورې شیندلې. حضرت صالح علیہ السلام ته تاسو کا چې ولی دومره فریاد دی. ابلیس ورته وویل چې د ټولو بندګانو کې مخلوق کې دا شقی او دا بدبخت او د دې بدقسمتۍ د پاره الله رب الجلال زمتعین کړم. حضرت صالح علیہ السلام او فرمایل چې ستا ولی توبې ته زړه دې توبه وباسي ویکه توبه می قبلی تمنس کې جرګشه زما او زما د خالق منس کې جوړه وکړه. دا الله رب الجلال د انبیاء او پیغمبران ډیر رحیم او مشفق او مهربان او د نری زړه خاوندان هغه په ابلیس او د جړا باندې رحم راغی چې را دې توبه وباسي زبې پیشکش وکړه. 2 رکعات منځ وکړه او
او د الله رب الجلال درگاه کې د خپل عاجزۍ لاسونه کچکول کړل دعا یې شروع کړه نو وحی ورته وشو صالح علیہ السلام ته چې زما او د ابلیس په منځ کې چې دلانه کېده د ډېر چیلنجونه ما تر کړی زما او د ابلیس منځ کې جرګه د چانه مانم سپارښت او شفاعت نه مانم او د دې منځ نوځه د کې بیا سپارښتونه کې حضرت صالح علیہ السلام جواب بند کړه چې خالق العزال د توبه نه قبلې بیا سورز بعد بیا په مغه وادي او خپل روان دی ابلیس لعن بیا په سر خوري شیندي او داسې په زور زور جاړي د بیا ور باندې رحم راغی هغه ورته وي ته زما د خالق منځ کې سپارښت وکا جرګه وکا حضرت صالح علیہ السلام بیا 2 رکعات نفل کړي بیا لاسونه جوړ کړي دعا غواړي بیا ورته وحی کیږي چې زما او د ابلیس منځ کې مداخله کوي او پدریم ځل چې ابلیس په دې جړاوړي دا بیا یې دا دعا ورته وکړه نو بیا ورته وحی وشو چې دا ابلیس ما پس شي لعنت کړیو وې د آدم علی السلام ذات زید تعظیم او د ادب سجده نه ولګولې وې زه ابلیس ته وایا چې قبر معروف دی قبر ته اعلان شه اوس قبر ته تعظیم سجده ولګوا زما مرمنا نو بس وبې بخ صالح علیہ السلام خوشحال شزا ابلیس ملکه چې په ماف نوراغه او هغه مغه شان په سر خوري شیندي او جاړي او دا ورته ویل چې دعاګانې مې وکړې په کوم شي چې لعنت شوی آدم علیہ السلام ذات ته تعظیم سجده نه وکړي ورشه قبر ته سجده ولګو معافي درته کیږي نو ابلیس ته جړه په خندا شروع کړه په بڑک یو خندل وېما ژوند دي ته سجده نه لګولې ډیره ته وای مړی ته سجده وکړه هغه د صدق دل نه تر اوسه پورې توبه نه ایستلې باقی چې ګوري د سخت کافران هغه چې الله رب الجلال ته د توبې درخواستونه کړې دي نو بند کړې پنه ده او توبه ورته قبول کړې ده نو زما معزز دا اوس دینه بعد چې د بیاناتو کومه سلسله روانيږي زما یو موضوع چې د سلور میاشتې طول لري نو دا به ان شاء الله په بیان د توابین وبدي کیږي او اول آغاز او ابتدا دا ابو البشر اول الانبیاء حضرت آدم علی نبینا و علیه الصلاة والسلام په واقعا مشتمل ګرځو او پدې به د ټولو عقیدت وی چې انبیاء علیه السلام د ګنا نه معصوم دي پاک دي دوی نه چې کم کارونه شوي دي هغه نه به موږ او تاسو تعبیر کوو په صحوا باندې یا به تعبیر کوو په نسیان باندې یا به تعبیر کوو په خطا به معنی صحو او نسیان باندې دا سي تعبیر به کولې د ګنا تعبیر به نه کوو تاسو بنوایو چې آدم علی السلام ګنا کړی و دا ګنا معصیت ته ویلې شي نافرمانی ته ویلې شي دا قصد قلبي غواړي چې کله انسان د زړه د قصد د الله رب الجلال د یو ارشاد او د امر خلاف کوي دې ته ګناه ویلې کیږي او حضرت آدم علی السلام د چې کوم عمل صادر شوی دا قصد قلبی نو دې ته سهو او نسیان ویلې کیږي قران عظیم شان دغینه تعبیر داسې کوي فنسیا ولم نجد له عزما آدم علیہ السلام یاد وستا مونږ دلرا دغه عمل کې قصد بیان مونتا نو دا قصدینو دا نسیانیو دا سهوا دا د ډیرو انبیاء علیهم السلام نشوی دي داسې کارونه لکه مثال د حضرت موسی علیہ السلام په حال کې ښکارا ده هغه د دوه کسانو جوړه کې صلح کوي او په جنگ دی بیلې سره کله چې دوه جنگ مار سره بیلې یو ته سپېړه ور کوي یو ته تیزه خبره کوي اسی نه بیلېږي په سوال باندې نو چې دوه جنگ مار سره بیلې نو دا په خپلو کې څه چل کې ورته سپېړه وي وای نو دا یې په سپېړه و پدین نه چې ملکی پدین نه چې هغه
جدا کی فوکذب موسی فقضى علی ناغه خو په پیړه وه فیصله د مرګ پیو هغه مرشد سپیړین نو د مقصد او قصد قلبی خو قتل نو من کې قتل را پیښ دین موږ تاسو تعبیر په خطا باندې کوو او خطا دلته په معنا د خطاکارۍ سره نه اواز غلط خبره نه پويږي او ما پسې شروع کړی د باز افراطیان ما یادی ودا ګستاخی رسول معاذ الله دلائل څه شی وای ودا د 61 کې راغلی چې آدم علی السلام نه خطا شوی و او خطا خو ګناه ته وای جاهل خطا ګناه ته نه وای د خطا یو معنا خطاکاری ده د معنی خطاکاری شنو ګناه ته وای پلانې خطاکار دی معنا ګناګار دویم معنا د خطا سهو او نسیان سهو او نسیان خدای انبیاء علیهم السلام نکیږي په حدیثو کې نسبت د خطا او تراغله دی حدیث دا حاکم دی په مستدرک کې لما اقترف آدم الخطیئه کله چې آدم علیه السلام په خطیه باندې اعتراف حدیث کې د خطا نسبت شو ورته کنه نو چې ماته د ګستاخ نسبت کې معاذ الله دا خو په حدیث د عمر فاروق کې راغلی دی دا خو په اقوالو د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم کې د خطا نسبت راغلی دی هغه نه په تعبیر کې بیا دا بعض خلک په مینه کې بل خواته لاړ شي کنه ایوي نه دام به د بيد چې مون خطا وای دا به د بي نه دا کتابونو دا نسبت کړي دي او باندې د خطا کاری موایا معنا د سهو د نسيان سره وای حضرت آدم علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام جنت کې او بیبي حوا رضی الله تعالی عنها ور سره یو بوټه چې څوک غنم یادای څوک انګور یادای مختلف اقوال شوي دې دوړو تدامن چې دغه بوټي نباتاتو خوراک نه کوي ابلیس لعین دې تاسو قسمونه خوري دا چې د دې دوړو ملاقات څنګه وشو ابلیس خدای نه مخکې د جنت نه سړلې شوی فخرج انک رجیم نو ابلیس خدای وخت جنت کې نو چې د جنت کې نو د آدم علی السلام ته دا وسوسه کوم کې واچولا دا یو شوبه زین ترازی نو څو علماء دا جواب کوي چې د یو مار سره آشنایی و او دا د مار په خلی کې دن نشه او په دروازه د جنت پیرداران نه پټ دن لاړ خدا معروف جواب دی معروف جواب دی چې ابلیس لعین د جنت د عام دیوال او دروازې نه بهر التجرزید او دا انتظار کو چې د آدم علی السلام او د حوا بیبي کلم دی غاړي تراشی نو زبردست چل جوړو نو دی وخت حضرت آدم علیہ السلام او حوا بیبی غاړي تراغلی سیل باندې ګرځیدل پټول جنت کې نو اخوان ابلیس لعین ولار دی او ورته داسي بیبی حوا رضی الله عنها زنا نظر دوکه کیږي دته یو ویل چې کوم بوټي نه خو الله رب الجلال منا کړی نه یي وی ودی نه مونږ په یو بوټي یاد کړی چې دا بنا خوري وی ښا دغه بوټي چې دا شجره الخلد دا چې سوکوري نو به جنت کې همیشه وي دای ما ته ویلو چې دا بوټي مخره ز سخت دوکه شو مؤمنو خړه باندې راته جوړه کې بوټي تیراوي استم د جنت اوس دا دې بار ګرځم خړ ګورم جنت ته شم درتلې تاسو تم چل جوړ کړي ګورې د جنت نه مباسي او دا بوټي چې کم نه منع کړی هم دا وخوري نو جنت کې وایي بیبی حوا رضی الله تعالی عنها زنانه خو ساده یې کړی هغه آدم علی السلام ته وویل چې داسې کس دا خبره کوله هغه ورته د ممانا دا لعین د ممانا د خبره بیا یې دیوال غاړي نه بیا ولیدا دا سکلک قسمونه ورته وکړ وقاسمهما انی لکما لمن الناصحین دې دوړو ته کلک قسمونه وکړل چې ګورېزا تاسو خیر خوای ما نصیحت ته کوم زه خو اسم لاړم لعنت شم تاسو باسي ګورې او خورې راشي بیبي حوا رضی الله عنها حضرت آدم علیہ السلام ته خبرې شروع کړې
چې دا وخوره چې و دې نه خوړه جنت نه دی وباسي نو بس هغه حدیث مبارک کې راځي ما رأيت من احدا كنا ما رأيت معنی دی دلی یو استاسی کې زنانو چې اذهب دی للب الرجل دا عقل د انسان لپاره من احدا كنا د یو استاسی نه زنانو ته محبوب فرمایل تاسو چې ډیر عاقل او خیر سړی کړي او چې دا تاسو پس پسې ور پسې شنو د عقل نه اخلاص کوي بل کار به کوي تاسو د عاقل سړی عقل نو زنانه وی دا نو زنانه حضرت آدم علیہ السلام پسې شو حضرت حوا بیبي او حضرت آدم علیہ السلام بیا عمر احتیاط وکړه چې کوم وخت دمن عقیده او د کوم بوټي ته اشاره شوی و نه هغه بوټي ونه خوړه داغي بوټي په شکل بل بوټي واغی وخوړه اجتهاد وکړو اجتهاد کې خطا سوچ وکړي تاسو مخره من هذه الشجره د دې بوټي نوې چیرن دا یادې چې دا کومه ته اشاره شوی دا او هغه اشاره خو د فرد او د جز د دې بوټي ته نه هغه اشاره نوعي د دې توا د غنم بوټي یعنی بالکل غنم مخره جنت کله انځر بوټي نو کله انګور بوټي نو انګور مخره تدسي ګمانو چې حکم ته اشاره کړی حق بوټي یادې چې دا قبنه خوري نور پروا نه کوي خپل کوشش او سوچ وکړای کې د خطا شه هغه یو خوړه چې کله هغه خوړه نو تساقط عنه جميع زينة الجنة د جنت دا خسته خسته لباسونه په وجود باندې د الله رب الجلال قدرت او د ټولي جامې د وجود نه وته د جنت په وګانې په لاس وداتې نه وته څه شینه چې دا ټول تنه لاړ او صرف یو تاج په سر باندې جنتی پاتې شو سر ورته سر تور نه کا او یو چې کم دینو اکلیلو د دې تاج د پاسه او ډیره قیمتي بهترینه کړی و چې دې زینو تر رسیدلی و دا کړی هم په باندې پاتې شو او نور هر څه لباس کنه چې دی وې استلش وجعل لا يستتر بشيء من ورق الجنه الا سقط عنه والشروش منډي وهي چې ځان پټ کی او چار قسم تا بوټه راخلی او پانی هغه ځان باندې نسی هغه چې غرزي سشي باندې پټیږي نه بیا د جنت دونه پانی هغه به دوت وخت کولی هغه به ځانونه پټول فلتفت الى حوا باقيا او بی حوا رضی الله عنها تمخ واړو او پجړه کې ورته حضرت آدم علیہ السلام فرمایل استعدي للخروج من جوار الله ځان تیار کار خوشو خدای الله رب الجلال د جوار او د گاوند او د نزدېکت نه ځان برابر کو باسي بم چې کله به مباسي دینا ځان برابر ورته سات دي چې نه به مباسي هذا اول شؤم المعصيه دا چې مونږ او تاسو نه کوم خطا شوی دا د لباس پرانه لاړو دا د هغه اوله بدوالی دا او سپیرتوب دا اثر را باندې وشو قالت یا آدم ما ظننت ان احدا يحلف بالله ما ظننت ان احدا يحلف بالله كاذبا بی حوا رضی الله عنها ورتوي ما تصفتوا چې د الله په ذات په دروغجن قسم خورم پیدا کیږي خو ابلیس خو قسم وکړو نو ما وی چې الله په ذات خو د دروغ قسم څوک نه کوي نو ذکر خبره ما ومنله بیا حضرت آدم علیہ السلام باندې د حیات سی او حال واریشه چې د مبارک په منډه وی وهلي نټینګې دا او چې هر څه تبلاړه د الله رب الجلال نه حیا په غالب شوی و او بسل تب جنت کې به تخت د غزینا بروانو هاربا استحياء من رب العالمين فتعلقت به شجرة ببعض أغصانها فظن آدم أنه قد عوجل بالعقوبة فنكس رأسه يقول العفو العفو
پدې منډه کې سر ټیټ دی سترګې د حیا نه پټې دي سترګې د شرم نه د حیا نه داسې نشي غړولې دومره ځان سره خفه دی او منډې وهي اتفاقا اچانک په داسې د جنت په یو بوټي ورغی چې هغه بوټی ځنګلي شکل کې و هغې کلک راونیو چې کلک یې راونیو نو دی ویرېده چې ما کم خطا رانه شوې ده لکه د هغې په ګرفت کې رالمه او الله ربالجلال د هغې په ګرفتارۍ کې راونیومه نو سر مبارک یې ټیټ کړه او سترګې یې پټې کړې او بیا یې وویل العفو یا رب العالمین یا الله عفو راته وکړه یا الله عفو راته وکړه فقال الله عز وجل یا آدم فرارا مني رب کریم ورته فرمایي آدم علیه السلام کم خوا منډې وهې ما نه تښتې کم خوا ځې قال بل حیاء منک سیدي تا نه تېښتې ځای نشته کم خوا وتښتمه خو دا منډې چې وهم تا نه حیا راځي الله په دې حال باندې دی مبارک فوحى الله الى الملكين ان اخرج ادم وحواء من جواري الله رب الجلال فرشتو ته امر وکړ دو فرشتو ته چې ادم علی السلام او حوا بیبي د زما د جنت نو باسي زما جنت دا د خطا څخه نه دی دوی دلته دا کارو کو زما د امر خلاف دی نو شه اوس دا سیو کې دا واسي ډول د جنت نو باسي فإنهما قد عصياني فنزع جبريل عليه السلام التاج عن رأسه وحل ميكائيل عليه السلام الإكليل عن جبينه حضرت جبرائيل عليه السلام راغه او جنتی تاج د آدم عليه السلام د سر نه کوس او میکائیل علیہ السلام کمیکلیل کړی چې د پتندې باندې پرتاوا هغه هم دینه کوز کړه او لباس د جنت خو مخکنه تنه استلې شیو او د هندستان په سرزمین کې په یو وار ډاګ او میدان او سپیر ډاګ باندې حضرت آدم علیہ السلام را کوز کړی شه بیبي حوا رضی الله عنها د سعودي په سرزمین باندې د جدي په علاقه باندې کوز کړی شو دومره فاصله په من کې رااله ټول دنیا کې نشته انسانان هیڅ شیم نشته دی همدغه دنیا دا تشه پشه د مخلوقاتونه سبکشته نه دي آدم علیہ السلام په انډیا کې یوازې او حوا بیبي په جده کې یوازې نو دې مبارکانو باندې به د وحشت او د غربت او د مسافرۍ او د ځان توالي کومې سخت شپې او شیبې تیرې شوي او بس موږ صرف قصې اورو عقل متوجه کو نو ډېر سخته خبره ده چې دې مبارکانو باندې کومه سختي په دې وخت کې رااله آدم علیہ السلام پکمزه چې کوچ کړي شو غیر چاپیره دی ډاګونو ته وي قتل سپیرو دشتو ته او جړل وي او په جړا کې ودا ویل چې د کم نعمتونو دارنا الله رب الجلال صد وحشت او سپیرو د غمونو وطن ترا کوس کړما سل کاله مبارک په دغه یو ځبان نه پروت او جړلې قدر ما براسي على ركبتيه او په داسې حال کې سل کاله تیر کړل چې دا سر مبارک د ډېر عاجزینا دي زنګونو باندې پروت او دا سراقت کړو په زنګونو پروت سر بالکل د حیا نه داسې نه دي کته او نه داسې د ډېر حیا د وجنا عاجزي به کولم دا یو جړا باندې لګیاو په دې رخسار کې دلته دا اوخ کې چې خپل تیزابیت لري دا چې لګي ډېری لاړې دلته اثر جوړي د په دې رخسار کې جداویلو دلته کرخه جوړي وي یو کال نسل کال مسلسل په دې د اوخ کې چلیدلې وي د ټول انسانيت او د مخلوق دا اوخ کې کوتللې شي نو د آدم علی السلام اوخ ته نه رسیږي هغه اوخ کې په زیات اوخېږي بیا چې په کم زبانه د مبارک ناستو او دا سره دا سره ټټ کړو زنګون ته راټټ شوی او دا اوخ کې تلې وي نو په دغه ځای کې نبتت الارض عشبا واشجارا من دموعه حتى نقع الدمع في نقر الجلامير دا مبارک نه چې دا وخت تلې وی غیاګانې پراشنې شوی وي اونې پراشنې شوی وي سل کاله خډيره ژوندۍ ده کنه په هغه حال کې د پروت او سترګې داسې پټې یو زنګون ته دا سره راټیټ شوی او جړلې په دغه حال کې د ټول په غیا کې پښ شوی
او دومره ځنګلي بوټي د اوخ په دلاسه شیو چې د ځنګل په دې بوټو په ونو کې پټ شوی سل کاله بعد چې دې بیا را پورته کیږي بیا د مبارک د حضرت جبرئیل علیہ السلام په توسط باندې د بیت الله شریف غلار اورتا اواری یو د ډېر زیات جړل او الله الیه آدم ما هذا الجهد الذي اراك فيه اليوم وما هذه البريه التي قد اجحف بك بلاؤها وشقاؤها وحي ورتو شو آدم علیہ السلام دا څه حال دې پتا باندې دا څه مصیبت او بلا کې راګر شوی نو د مبارک فرمایل یا رب اعظم ته مصیبتي زما مصیبت دې ډېر غټ راوسته یا الہی او زرا وتم دا غزینه چې ملکوت د رب زماو پدار د حوان کرالم رستو د کرامتنا چې زړیر په عزتونو کېوم دار الشقاوت تر عالم رستو د سعادتنا دار د ستړتیا تر عالم رستو د آرامنا دنیا ورته یاد کړه بیا جبرائیل علیہ السلام ته امر وکړ چې لار او یو جنتی خیمه یوسا او دا بیت الله شریف چې کومه کوټه ده په دغه ځبانه جنتی خیمه وه او حضرت آدم علیہ السلام تعالی رسئی کا چې د لار شي غل د طوافونه وکي دینه بعد بیا اصل کاله بعد د جړانه بعد د تدالار سم شوی دا ندامه به یو واقعا کې او یا حج اوریدلې دي او دویم روایت کې مثل حج لیدلې دي چې د سل حجونو تبیا د هندستان نه پیدل تل دي حرم شریف ته او پاغزی باندې جنتی خیمه او دغه خانه کعبه او داغه نه ود توافونه کول او د حج مراسم بده پوره کول بیا ورته الله رب الجلال د خپل نعمتونه بار بار یاد کړل چې تاغه وخت رایات کا چې ما تاسو سره سکړیو او تمه کمزې کې وسولې وی علم اباشرك بيدي وانفق فيك من روحي واسجد لك ملائكتي علم تكن جاري في بحبوحة جنتي تتبوى حيث تشاء من كرامتي فعصيت أمري ونسيت عهدي وضيعت وصيتي فكيف تستنكر نقمتي فوعزتي وجلالي لو ملأت الأرض رجالا كلهم مثلك يسبحون الليل والنهار لا يفترون ثم عصوني لأنزلتهم منازل العاسين دا خپل نعمتونه ورته یاد کړل او بیا په خپل جلال او عزت قسم وخوړ چې آدم علیه السلام کدا ټول دنیا ستاسو مثل اشخاصو نه ډک شي او بیا هم ورته فرمانو کوم هغه فرمان خلاف وکي نو جنت کې به پرې نکدما او دا بدغه دنیا ته بوزم چې کومه دنیا د ستړو ژوندۍ ده او پاغي کې تیریږي بیا ورته وحی کیږي الفاظ ورته خود لیکيږي دا وایا لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فتب علي انك انت التواب الرحيم آدم علیہ السلام دا وظیفه شروع کړه بیا ورته لیکيږي وایا لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فاغفر لي انك انت الغفور الرحيم بیا ورته وحی کیږي چې وایا قل لا اله الا انت سبحانك اللهم وبحمدك ظلمت نفسي وعملت السوء فارحمني انك ارحم الراحمين قال وكان آدم اشتد بكاؤه وحزنه لما كان من عزم المصيبة حتى ان كانت الملائكة لتحزن لحزنه وتبكي لبكائه خود مبارک په دومره جړل چې د جړا څخه د فرشتي زمکه تراله او پزمکه کې به فرشتگان ګرځیدل او حضرت آدم علیہ السلام جړا به ولیدا فرشتي ورته راغونډ شو د په جړا به فرشتو هم جړا کوله فرشتو ور سره شریک جړا کوله 200 کال بیا نور جړا وکړه او سل کال هغه جړا په دې 200 کالو کې دا حجونو تدلل سفرم کې دي د
د 300 کال جړانه بعد به حضرت جبرائیل علیہ السلام روایت ابن عساکر باندې د طبيعت چلو خود چې تا کې کله روح واچولې شه تا چې سر پورته کا تا بیا سولیدل بما عرف لذا باغی لیکل شی چې لا اله الا الله محمد رسول الله وته دومره سوچ نه کې چې د دومره مخلوق کې په عرش باندې په کلمه کې دا محمد یو ځای کزان سره دغه ذات ورته پیش ک په وسیله کې دغه وخت کې بیا آدم علی السلام دعا وکړه چې اللهم بحق محمد الا غفرت لي یا الله د رسول الله په خاطر هیڅ شیم درنه بل نه غواړم یو سوال درنه کوم ما ته بخنه وکړه دی وخت بیا خالق لا یزال د توحی کوي یا آدم وكيف عرفت محمدا ولم اخلقه څنګه دی او پیژند ما په نه لا پیدا کړي په دنیا کې په ظاهري وجود سره حضرت آدم علیہ السلام فرمایي یا ربي لما خلقتني بيدك ونفخت في من روحك فرفعت رأسي فرأيت على قوائم العرش مكتوبا لا اله الا الله محمد رسول الله اذا ما رب چې دې پیدا کړم ما چې سر پورته کا ما د عرش په قوائم ولیدل چې لیکل شوی لا اله الا الله محمد رسول الله فعلمت انك لم تضف الى اسمك الا حب الخلق اليك ما ته پته ولګیدا چې ته د خپل نوم سره نه جوړه کې مگر هغه نوم چې کوم تا ته په خلقو کې ډیر محبوب وي رب کائنات ته فرمایي صدقت یا آدم آدم علیہ السلام رشتیا دی ویل انه لا حب الخلق الی دغه محمد مصطفی ما ته ټول مخلوق کې ډیر محبوب او ګران دی فاسالنی بحقه داغه په وسیله د دعا را اوخته قد غفرت لك بخنه می درته وکړه ولولا محمد لما خلقتك وك محمد مصطفی نو ما بتنوي پیدا کړي دا واقعا دا عبرت لپاره اوري چې یو خلاف فرضي صرف غم خطا نسیانا قصدا نوا هغه کوم اجتهاد کړو چې مشارله بوټه نو خړلې داغي شکل کې بل بوټه خړلې وی چې دا ممنون نه دي نه باندې من شوي پای کې خطا شوی نو علما دا په خطا کې داخلي دا په معصیاتو کې نه داخلي سره دا غینا د مبارک دنیا کې څومره پیو جوړاو 300 کاله یو جوړاو څومره نسبین دی د الله بنده دی به نبی دی ابو البشر دی څومره شرافت لري مغفور دی جنتی دی خو په دې وخت خبره باندې دومره دنیا کې و جوړاو او زموږ استاد سار نما خام پوری څومره خلاف ورزي دی خالق سوې مونږ سکو مونږ ته دا سچ نشته ده نو ولي مونږ ته پخني دیم دا سره ډایرک نه بلکې مونږ ته دا هر څورز د قیامت تبرې خدای شوی دي هغه دا دی دنیا کې انتقام واخسته معافي کورتا او مونږ باندې باغی دنیا کې د الله رب الجلال قهر او جلال او غضب نه د الله مونږ وساتي هل تب بیا د خپل هغه غضب د خلکو تخکار کوي او د الله رب الجلال بیا داسې غضب دی چې د ورځ د قیامت کې د الله غضب خلکو ګوري نو دا ټول مسلمانان چې دي د ټولو بتم وشکیږي چې جنت نشته ده الله دومره په غضب دی دومره په قهر دی چې جنت چرته مونږ ته ملاويږي نو هغه ورځ باندې بیا د آدم علی السلام کې دومره حیا ده چې دا خلک د لپاره ورشي چې مونږ ته شفاعت وغواړه د الله درگاه کې دعا راته وغواړه نو د مبارک د خپل همدغه خبره را یاد ما ته ویلو دانه مخرو ما خړلې ده او ما ته حیا راځي او نفسي نفسي زمان نفس کله رب الجلال را معاف نو دا کافی دی ماتا همدا بس دی ماتا سفارش د چا په حق ز خلنه شم کولاوله نو دومره مبارک تباغه وخت بیا حیا ورزي موږ تاسو ډیر زړه ورشوي
او ډېر ډاډه شوي وو په معصیات او په ګناهونو باندې د توابینو دا قصې د دې مقصد دپاره مه اورئ چې په ګناهونو ډاډه شئ کنټرول شئ لږه او د خپل ځانونو کې یو جدید فکر پیدا کړئ بیان چې اورئ او بیان مو نه اورېدلی لږ ځان کې بدلون راولئ که 24 ډېر وخت نشئ راوستی 24 ګنټې خو یې راولئ یو شپه یو ورځ یوه هفته نیمه په ځان کنټرول بل بیان به واورئ نور به کنټرول شئ بل بیان به واورئ نور به کنټرول شئ داسې یو عزم پکار دی یو اراده پکار ده چې کلک عزم او کلکه اراده نه ګورې د شیطان دشمني دا ډېره سخته ده او هغه موږ تاسې پسې دی او ټولې حربې و بیا راباندې په زنکدن کې استعمالي ګورې چې دې دنیا کې د شیطان منلي و زنکدن کې خو ته اړو تېرېدی نه شي چې د الله فضل نه وي هلته دې بیا بېدینه کوي کافر کوي دې بل دین ته دې بیا پسې اړئ دلته به عمل در باندې خراب کړي خو هلته در باندې عقیده به خرابوي او داسې یهودي او عیسوي در نه بیا جوړئ او که دلته دې خفه کړی و په ذکر باندې په استغفار باندې او د شیطان دې نه ومنلي امید دی چې بیا به زنکدن کې هم در باندې نه کامیابېږي وما علی الا البلاغ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین درود شریف په شوق سره رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني ربنا زدنا علما نافعا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد